دا ټول به رسوا د زمانې ګرځي. عزیزانو تماشې بیا درته خیم، خوار به یې، ذلیل به یې، اسرم د خدای پرېښې ده او د بنده اسرم اختیار کړې ده. قاضي صاحب یو ټکی وکړو، عزیزداري. عزیز دی تاسو په عزیزدارۍ کې د یو وخت د روټۍ تمه چا نشته؟ وای شته؟ تاسو په عزیزدارۍ کې چرته د یو 500 روپو امید چا نشته؟ عزیزه چې په دې خپلو مټو دې نه یې ګټلي او په دې خپلې مزدورۍ دې نه پیدا کړي، عزیز څه چې زوی دې هم نه پکارېږي په دې زمانه کې. عزیز څه زه پېښور کې اوسېږم، زما اډو عزیز نشته، تربور میم نشته، خپلوان میم نشته، مور او پلار میم نشته، رونه میم نشته، او شکر دی چې نشته. چې د رونو حال ګورم ویم شکر دی چې رور می نشته، چې د خویندو حال ګورم ویم شکر دی چې خور می نشته، چې د خپلوانو حال ګورم ویم شکر دی چې خپلوان می نشته. که په عزیزدارۍ کې غریب ویم دله به ورته ښکاري، که مالدار ویم نو مال ته به د غلۍ د سپو غوندې. نو عزیزداري څه تاسو قمقل نه یې؟ ټول عمر هم اپیم کرلی دي، د اپیمو بویونه هم په دماغ کې دي لکه د ګونګټ په شان د غلو روډی هم په مزغو کې. یعنی عقل در کې نه راځي، پوهېږئ نه؟ بل دا چې اپیمې بند کړه، قاضي صاحب امریکا به خفه کېږي. امریکا دې خدای خفه نه کړي، خو زموږ ماما دی. نواز شریف ته وګوره لکه پیغله ښځه چې د پلار په کور زړه شوي، داسې خریټه یې ده. خو د هغه ماما دی. نو خدای پې خفه کېده، په تاسو یې ډزې نه کولې. چا کړي وې در باندې خبره کوئ؟ دی خوا ګورئ، دی خوا ما ته پته ده تاسو ښه خلک نه یي. دا یو هغه ناست دی، هغه پیریان چې دي پې، دا دی ما پسې راغلی، زه دې علاقو سره مې ورانه ده، ښه خلک نه یي. ما ته ګورئ. عزیزانو ټول عمر به تاسو باغیان یې. دا د مولانا صاحب درته لسټ بیان کو. سن 88 نه دومره حساب و، سن 89 نه دومره و، سن 90 کې دومره و، پلانې او ډینګړې او پتې تاسو خوشحال کړئ. تاسو به مړه کې خوشحال شوي چې جوړ جنت دغه دی نو چې د مدد دا مدرسه ده مولانا، دا سپیره غوندې بلډینګ دی، دام جوړه کړې ده، او مولانا صاحب 2 لکه آمدنو پلانې او ډینګړې او جوړ دغه جنت دی نو؟ نه، دا جنت نه دی. جنت دا نه دی. د یو اهم سړي سره مې جګړه وه چې ستاسو په دې شریعت بل کې څه شی دی. دا تاسو چې د ضیاءالحق پسخوردې پې حلالوئ او قوم لم یو ډونګ جوړ کړی دی چې شریعت بلم پیش کړي، شریعت بلم پیش کړي. په دې شریعت بل کې جنرل نیازی هم سینیټر او کټر پرویز دی.
پرویزیان هغه خلق دی چې د پیغمبر حدیث ته ډکوسلې وای دي یهودیانو. دا پرویزیان هم په هغه سینټ کې ناست او شریعت بل هم جوړ کړی. مدي کې څه دي؟ لیکي دي دیت دی او قصاص دی او پلانې دی او پلانې دی او پلان. مایلاس غسل پکې شته؟ وی چې نه. زناکار په کاڼو ویشتل سنګسارول پکې شته؟ وی چې نه. شرابیان په درووال پکې شته؟ وی چې نه. ما بیا شریعت بل څه شی شو؟ شریعت بل نامې به تاسو ماما اورېدلي ورونو شریعت بل هم پیش کړی دی په دې ثوابۍ کې جلسه وه. شریعت بل هم ویل پیش کړی دی. نو ما مولانا فضل الرحمن ته ویل صدر بش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دی. دا پاکستان خو د صدر بش او د امریکې په رحم و کرم یا 200 کاله د پیرنګیانو لاندې او یا اوس د امریکې لاندې دی. نو صدر بش نم تپوس کړی دی چې تاسو شریعت بل پیش کړی دی. لیده دا غدار او بېمانه ملک، لیده دا غدار او بېمان حکومت، دروغجن او کذاب حکومت. لیده چې د شپې اعلان وکړو نواز شریف چې شریعت بل مې پاس کړو او سهار له دومره غټه کټای ایډوایزر واغسته عابده حسین واغسته که نه؟ دومره کټای. نو مال په شریعت بل کې قاضي صاحب رومبی شق بداو نو چې سهار له به یو ښه چوبه رااخلي. دا شریعت بل خیر مقدمونه شروع را شریعت بل پاس کو. مبارک شو مبارک شو مبارک شو مبارک. ما وی شریعت بل نه دی دا د خرې واده دی کوره مران شه. شریعت بل نه دی خرې ته بنارسی ور په سر کړې ده لږه یې وګورئ لاندې ده ښځه نه ده خره ده. شریعت بل نه دی. شریعت بل چې پاس شي قومي اسمبلی کې به ښځه مانه کینی بیا ښځه به رانه کینی. ښځه به په ملک کې وزیره شي. شریعت بل چې پاس شي شریعت بل نه دی. دا ډونګو مچاو شوی په دې ملک کې د قوم سترګو کې خاورې اچولو دپاره. نو مولانا ته ما وي چې لاس غسول پکې نشته، شرابي په درووال پکې نشته، زناکان سنګسارېدل پکې نشته. نو په شریعت کې خو اهم شیقونه دا درې دي. قرآن ویلی دی چې السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما. غلنا لاس غوس کوي. ټیک شو. زناکار سنګسار کوي، شرابي په درو وهي. نو چونکې حکومت دی 43 کاله د غلو او د زناکارو او د شرابیانو په لاس کې دی، د دوی په لاس کې 43 کاله وشو. دا ویلې د شیخ رشید خبره وی هغه اخو ډم دی، اخو ډم دی ډم. شیخ رشید څه کوي؟ دا د قومي اسمبلی سپیکر دی. وګوره راشئ ما سره فوټو دی چې دی ښځو سره نه ګډېږي. دا د ایوان مشر چې دی دا څنګه دی؟ ګوهر ایوب شیخ رشید خو ډم دی. تاسو راشئ په صوبه سرحد کې وګورئ د مولانا سره امدادونه هر څه کوئ، خو که چیرې د پاکستان قانون تر څو پورې شریعت شوی نو او د اوقافو وزیر دې مدرسې ته راوستو نو تاسو باندې د ښځې په 3 کاڼو طلاق چې یو نه وله ورنه کوي.
تاسو پوه شئ په خبر د اوقافو وزیر سره پیسې ټولې د سود دي دا په بینک کې چې کومې د فکس ډپازټ نه او د سیوینګ اکاونټونو نه کټوتي کېږي دا ټولې سود دی دا ضیاء الحق سیاسي رشوت د ملا دپاره رایستی و چې ملا په دې خرید کوه دا یې زمونږ د خسي کولو دپاره راویستی نو ملا تبعي توروګ یې خو دی که نه چې اوقاف وزیر هم راشي هغه ورځ ښار کې یو جومات ته تللی نو ملا ورته ویل چې وای منسټر صاحب وایي حاجي صاحب دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه او ځمکه جومات و قسم په خدای قدر ته وی دا ځمکه ستا د خپو قابله نه وه چې تا پې قدمونه کېښ هلته چل څه 2 لکه روپۍ ورکړې وې نو دا د سود زکات چې دی دا یې رایستی زمونږ خسي کولو دپاره ماله دا د بېنظیرې په وخت کې خان بادر چې وزیرو د اوقافو د تنګي دا د 80 کالو نهر اوس یې وګورئ داسې خویه شوی ټلیفون یې راته وکړو چې بېنظیره مشایخ او علما کانفرنس کوي تم وله یو ګنټې له راشه او د 100 لکو روپو چک درلیږم د 100 لکو اول کیش کا 100 لکه والا بیا یو ګنټې له هلته راشه نو ما ورته ویل چې خدای دې هغه کور روان که چې په تنګي کې دی ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي چې د چا ښځه او لور بربنډه بار ګرځي د هغه نه لوی دله چېرته وي مبارک هم شه دې کارخانو له به هم دا چوبرې راتلل شروع شي ښې تماشې به کوئ که خیري داسې اوس خو خړ پړیئ بیا به غوړ غوړ شئ دا بوډاګان هم ورولئ بیا داسې ځکه دا انډسټریل ایریا به شي که نه دا چوبرې به هم ورته راځي بیا دلته به ډېره لوی آبادي وشي که خیري نو ما ورته وی چې ما 20 کاله په ښځو پسې بد ویلي دي زما عقیده او ایمان دا دی چې قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی اے پیغمبرہ اعلان وکړه چې دینه پس به ښځې د کور نه بهر نه وځي ښځې به په کور کې ناسته د ښځې یا کور دی او یا ګور دی ټیک شو علما لیکي چې ښځې به په کور کې هم په زوره زوره نه ګرځي چې د پړو اواز هم دیوال نه بار پردی سړی وانه وي نو ما وی چې نن لږ په خېټه مور دی هغې بړوال لوی کار چې دی هغه دا کړی دی چې ښځه یې بربنډه کړه ښځه یې بربنډه کړه بورقه یې ترې لرې کړه او دغه یې وله ورپسې کړه نو هغې داسې چل کړي او داسې روانې قسم په خدای چې ته ترې ځان بچ نه کړي در باندې در خورېږي والکه ما ته وګورئ نن په دې ملک کې یو ډونګ مچاو دی چپ یو ډونګ مچاو دی چاله ظلم شوی دی ظلم شوی دی ظلم شوی څه ظلم شوی وی هغه د سردار شوکت حیات لور سره ظلم شوی ما ته ګوره ما وی څه ظلم شوی تاسو د ګدون کې قصابان شته
غوښې خرڅوي که چې ته ورته ووایې چې د کیمې غوښه راکه سره او تک کثرتي کدله درکړي او داسې دې روانه کړي په بازار کې روانې او ناګنه پې سپي ورټوپ په غوښه یا پې د پاس نه ټپوس راټوپ کو نو ګناه د سپي او د ټپوس ته که ګناه ستا ده د چا ګناه ده رښتیا قمقل غوښې والا نه ده دې سړي ګناه ده چې دا چا لاس کې غوښې والا غریب قصاب و دغې ته مونږ غوښې والا وجه دې خوا وګوره ګناه د چا ده د دې سړي ده که نه چې هلکه سره تیکه غوښه دې بربنډه ولې نیولې ده که تا بربنډه نه وی کاغذ یا کپړه کې تاو وی بیا سپي پې نه راټوپ کولو نه پې ټپوس راټوپ کولو نو ته ماته وایه چې درې منه سرې تیکې تاسو بار سرکو ته رئیسي نو په دې به سپي او ټپوسان نه راټوپ کولو